کتونکو الف خان شیرپوی ما کیمرامین ناصر یاسر خان د څنګه تاسو ته پته چې سیلاب 400 ډیره زیاته ځپلې ده او د خلکو ته د خوراکي توکو ډیر زیات ضرورت دی. موږ دا مخال د اورنګزیب خان په دیره کې موجود یو. دلته کې د الخدا ټرست لخوا چې کم دینو 120 یعنی 120 خاندانونو ته چې کم دینو وړه ملاویږي، غوړي ملاویږي، ملپیکې دي پکې او په دې کې چې کم دینو نور یو شمېر څیزونه دي. باقاعده دې خلکو ته ټوکنې ورکړل شوي دي. دا مجید آباد ته ملاویږي او مجید آباد چې کم دینو دا یو داسې سیمه ده چې دا سیلاب ډېره زیاته ځپلې ده. دې کې چې کم دینو غالب خان او خاتم خان چې دا یو غالب خان چې کم دی اورنګزیب خان ورواره دی، خاتم خان یې پرزند دی. دا د هغوی په کاوشونو سره چې کم دی نو دې خلکو ته یو دومره لوی پیکج چې دې نه مخکې پري میډیکل کیمپ چې یو شمېر ډاکټران په هغې کې وو او نن چې کم دی نو دا خوراکي توکي ورکوي. غالب خان مزید به راځي او دې کې څه څه دي او څه وایې په دې باندې؟ انشاءالله جی السلام علیکم. دا اوس دې کې جی اوړه دي، 5 کیلو چینی دي، چاول دي، دالونه دي، چې کم د کچن سامرا سامان دی فل پیکج دی الحمدلله. نو مونږه کوشش دا و چې تر اوسه پورې ټول خلک د دې په تمو باندې بناستو چې یاره مونږ ته تیار خوراک راځي او چاول دی دي. نو مونږه کوشش دا و چې یاره مونږ دوی ته ریکویسټ وکړو چې مهرباني وکړي چې دا خلک مونږ په خپلو خپو درو چې دوی خپل کورونو کې چې واپس خپل کچنونه آباد شي دوی او دوی له داسې پیکیجز راوړی چې بس دوی خپل چولې دوباره بلې کی او دوی په خپلو خپو درېږي او دوی لکه چې کوم دا ټراما تېره شوې ده سیلاب او کم ټینشن د پرې خلکو باندې چې دوی واپس چې خپل بحالۍ طرف ته روان شي. زما خپله دا خواهش و چې یاره مونږه کوک فوډ دا سامانونه بار بار ورکو. رزق ته اکثر چې کوم مستحق خلک دي هغوی ته ونه رسي، هغې باندې مونږ ګناهګاري کو. بل تیار رزق ته جي هغه چې دی نو هغه څښا شي دغه شي نو هغې مونږ وایي چې دا سیسټم بند شي او تیار راشن او دغه چې خلکو د کچن چیرې بندوبست وشي او خلک په خپل خپل کورونو کې چیرې دوباره دغه ان شاء الله جی مزید زمونږ دا پورا پروګرام دی او دا د الخدا ټرست والو چیرې زه ډېر زیات مشکور یم چې لکه دا الله پاک یو ډېر لوی رحم و چې دوی مونږ سره رابطه وکړه. مونږ دلته کې په دې علاقه باندې دوی ټیمونو ویزټ وکړو او دوی دامره چې هغه هر څه حالات او سینیري ولیدل نو دوی فوراً چې دی نو پرون مونږ الهدا ټرست چې سامه ډاکټرز راغلو د ټوله علاقه باندې تقریبا 600 پیشنټ او هغوی ته چیرې مفت میډیسن میلو شو. نن چې دی ما ته به یو ورځ ګیپ میلو شي زه به لږ دوباره ویزټ وکړم په علاقو به سروې وکړم خو لکه دوی دومره تیز کار شروع کړی دی چې ما ته لیټ نایټ چې دی میسیجز رالل چې سبا به مونږ پیکیجز رسو تاسو بندوبست ډېره زیاته مننه. دا چې غالب خانو اصل کې ضرورت هم دا دی کیمپونو هم خلک خالی شو، کورونو کې د خوراک ضرورت دی. دا الخدا ټرست لخوا چې کوم دی دا کېږي. خاتم به یې راشه که نه څه به وایې په دې مقام؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا کوم سیلاب چې تیر شوی دی دې چې کومې تباهکاریانې وکړي نو د دې لپاره زموږ د الهدا ویلفیر فاونډیشن دا یو هغه د خیراتي اداره ده. دوی قرآن تعلیم هم ورکوي، قرآن تعلیم سره د ویلفیر کارونه هم کوي. نو موږ دا کوشش وکړو چې په فرنټ باندې خو چې کوم جوختې علاقې دي موټر وی باندې شو دا کوم چې آباد ایریاز دي هغې ته خلک راځي په اسانه خو چې کوم دا بیکورډ ایریاز دي دا بیخي لرې دي نو دې ته رسایي ډېره مشکله وه. نو دلته موږ د ویزټ وکړو، غالب بای موږ سره ملو شو او هغې موږ ته ریکویسټ وکړو. موږ راغلو موږ ته ډېر پسمانده علاقې وښولې او یقینا چې انتهایي غربت دی پکې. غربت سره سره د هغې کورونه دان خراب شوي دي چې د هغې بحالې کار چې دی دا ډېر ټایم به غواړي. خو موږ ورسره چې کوم راشن سره خوراک شیانو سره موږ وضع دغه وکړو چې دې له موږ داسې د کچن سامان ورکړو چې هغې ځان له خپل د کچن سامان روټۍ چې دا شیان ځان له خپله تیار کړي بجای د دې د چا لاس ته ناست دي اوس راشن راغله اوس به خورو مزید به جي ورکوی دی. انشاءالله موږ نور علاقې هم دي او بار به راځو چې تر کومه د دې دا ضرورت پوره شوي ني زموږ دا ادارې دا کوشش دی. موږ هم شکریه ادا کوو جي. کتونکو اورنګزیب خان اپکوټ په دغه ایمرجنسي حالاتو کې خلکو ته چاولې ګونې دلته پاک کړل. په دغه ایمرجنسي حالاتو کې نن خلکو ته دا خوراکي توکي ملاویږي. بله دا ده چې خلکو ته د خوراکونو ضرورت په دې چې ټینټونه یې پرې خالي کړل، کیمپونه یې پرې خالي کړل نو چې کورونو کې پخوي. ډېرو خلکو دا ګیلې کولې چې یاره موږ به صرف چاولې خورو. الخدا ٹرسٹ والا چکم دینو دغه ټول ارس دغه کړل. سر यहाँ पे मज़ीद भी ज़रूरत है और हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि मज़ीद भी आएंगे. कब से ये इदारा काम कर रहे हैं? और अलहुदा जो है वो 1994 में 1994 में जो है वो इस्लामाबाद में बना था. उससे पहले भी जो है वो काम कर रहा था लेकिन उस लेवल पे नहीं कर रहा था.
मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है तो 2012 में मैं मुंसलिक हुआ हूँ अल-हुदा से, और तब से ये रिश्ता कायम है। और जब भी कोई ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें सैलाब आता है, ज़लज़ला आता है, तो अल-हुदा जो है वो आगे बढ़ता है और लोगों की मदद करता है। ठीक, थैंक यू जी। कदू को चरته چې داسې تقسیم وي ایلب خان شرپو خدمات چې کوم دلته دي خدا دا اورنګزیب خان چې کوم دی خپل تعارف محتاج نه خو غالب خان چې کوم دی دا غالب خان ورواره دی او خاتم خان چې کوم دی نو زوی دی خاتم فاروق. نو خاتم سبب دا خدمت کې ټول باندې خو به زه د دې شکریا ادا کوم چې داسې د خلکو مونږ سره ډېر مدد وکړو او رالل. بیا زه د خپل پولیس ټیم ډېر شکریا ادا کوم چې یې مونږ سره ډېر کوپریشن وکړو، تر اوسه پورې ولاړ دي را سره. او ستا ډېره شکریا ادا کوم چې ته رالې داسې په لنډ تنګ وخت کې د ځان وښکلو. او انشاءالله دی مونږ راوستي دي نه به مونږ ویزټونه هم ورکوو چې کم خلک خراب شوي دي، مزید کار به هم ترې اخلو. دلته مونږ ځکه راموستل په دې ګرمۍ کې ورسره ولاړ یو چې خپله دی وګوري، دا خلک وګوري. او دا ډېر غریبانان خلک دي، دې کې ډېر خلک متاثره شوي دي، دې کې ډېر خلک داسې دي چې هغې کورونه خراب شوي نه دي، خو مطلب هغې ته روزګار نشته دی، هغې هغه ځینو کې بند دي. نو مونږ به هغې سره هم کوشش کوو چې هغې له هم ورکړو. دا ټول غریب خلک زمونږ وروڼه دي چې ټولو له مونږ خپل مدد وکړو وله ورکړو. اورنګزیب خان کشران را مخې ته شوي دي او اعوذ بالله من همیشه چې کوم دی په سیلاب کې یو کار شوی دی او نن چې کوم غټ پیکج ورکوي نو دا ډېر ستاینه ده او مونږ د دې چې څومره شکریا ادا کړو کمه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو اول الهدا ټرست ډېر مشکور یم چې هغوی موږ سره په دې سخت وخت کې ډېر مکمل مرسته وکړه او ډېر د غریبانانو امداد یې وکړو. زه د خپل پولیس هم ډېر مشکور یم، هغوی موږ سره مکمل تعاون کوي. او بیا خاص کر ستا ډېره شکریا ادا کوم ایلب خان بهي، ځکه چې تا سره ټوله ډسټرکټ چارسده ده او ته په یو ټیلیفون باندې موږ له راورسېدې، نو دا ستاسو هم مطلب دا یو هیلپ دی او دغه دی. زه چونکې تا ته پته ده زموږ خو دغه سپی کار د سرې لړۍ، نو زموږ خو دا خدمت خلق د پخوا نه دی. په 2010 په سیلاب کې زموږ خدمات تا لیدلي وو چې موږ څه کړي دي. همدغه یو سلسله د خدمت خلق په جذبه باندې روتي وو، نه د چا د اوټ پته مې وو، نه سیاست کوو. مطلب دا دی بس یو خدای خدمت دی او انشاءالله د دې غریبو خلکو پخوا موږ خدمت کړی، بیا به هم کوو. او چې کومې پورې د موږ ژوند دي او کومې پورې د موږ ساه کېږي، نو هغه موږ خپل کشر کل ته مطلب دی دا وصیت کړی دی. او نن ته یې چې زما ورواره غالب خان او زما خپل زوی خاتم فاروق په هر څه کې مخکې دي. او موږ په لومبنۍ ورځ ده ترې په ابدي مدتاب دلته زموږ قاري صاحب قاري اجازه صاحب چنده وکړه، عوامو اپیل وکړو او د کور غریبانانو خلکو د خپلو کورونو نه مطلب د سکول ته ډېر زیات 300 کسان راغلي وو د نوي کلي د چیتي شی، او د هغوی مطلب د خپلو کورونو نه ولا چې څه دال ساګ ورسړي را رسولې دي. بیا مطلب چې موږ د الخدا ټرست والا بیا دوی موږ ابدي مدتاب مطلب د ټولو خلکو خدمت کړی دی په دې علاقه کې. زموږ انشاءالله دا خدمت په رواني کومې پورې زموږ ژوند دي دا خدمت به کوو. ډېره زیاته مننه کتونکو. زه درته دا وایم د اورنګزیب خان د طرف نه چې څوک هم د علاقه کې تقسیم کوي محفوظ او اجرا چای به درکوي، ډوډۍ به درکوي، خو د علاقې خدمت کې مطلب دی. نن الخدا ټرست والا ته یو ډېر محفوظ او الخدا ټرست والا دی نه مخکې ډېر ماهران ډاکټران دلته کې راوستو. په 800 کسان پرون چې کم دی دلته کې مریضان کتل شوي د اورنګزیب خان په دیره کې. دا وګورئ چې دا خلک راغلي باقاعده ټوکنې په میرټ باندې ډېر خلک وي. اورنګزیب خان دا یو ګیله به دغه یوړه کې دغه چېرې د کلي خلک برانه ګیله کوي، خو د کلي خلک کوټ خلک چې کم دی هغه پی دي چې مستحق ورته خلک ورسي. اورنګزیب خان وایي چې زما د اجرې نه څوک یو څیز یوسي چې هغه مستحق وي، نو په دې به خفګان نه کوي. دغه ستاسو وروڼه دي او دې مستحقو ته به یې رسوو، او چې مستحق د مالامال شي نو داسې ده چې موږ مالامال شو. دا ډېر غټ پیکج دی او په ایمرجنسي حالاتو کې دا په ړومبي ځل چې کوم دی نو په دې سیلاب کې موږ ړومبني پیکج اخلو. د دې نه پس په نور پیکیجونه راځي، امید هم شته، انجیوګانې هم راځي، خلک به هم راځي. او چې دا خلک کم انجیوګانې او یا دا خلک اپنی مدد آپ لګیا دي، حکومت هېڅ کار ونه کړ، ضلعي انتظامي هېڅ کار ونه کړ، نه مو لیده. خو دا
د دغه انجیوګانو برکت دی او دغه عوامو برکت دی چې د هغوی په وجه باندې نن دې ته راځي. خوشحاله اورنګزیب خان؟ بالکل بالکل زنده باد اورنګزیب خان بالکل صحیح ده. ها زنده باد اورنګزیب خان صحیح ده. خان جی زموږ مخکې هم صدر او موږ له غم خادل هم راځي چې څنګه خبر شي چې موږ له راځي او موږ ډېر منو ارسه موږ اورنګزیب خان منو جی. او موږ د الخدا ټرست چې کوم دی نو مننه کوو چې په میرټ کار کوي، په سیاست نه کوي، حقدار ته رسوي. او اورنګزیب خان، خاتم خان، غالب خان دا ورسره کوڅه په کوڅه ګرځېدلي دي او نن چې کوم دی هغه ټوکنو په ذریعه باندې دې خلکو ته دا خبره ټیک ته چې بالکل کوڅه په کوڅه ګرځېدلې زمونږ دا خوشاله بالکل ته خوشاله یو جی دا چې موږ ته ملاويږي دا د اورنګزیب خان د برکت موږ ته ملاوي بل سړی نه راغلی زمونږ ته پوس کولو لا والي او پړمبیر ودراغه خټو کې وګرځي موږ ورته چې خټلې وي په دې خټو کې به ګرځم او استاد امداد وکوم او دا ټیم یې رولېږه او دې ټیم هم ډېر شکریا ادا کوو چې ډېر ښکلې طریقې سره کار وکړي جی. ډېره زیاته مننه کتونکو دې سره خلکو ته حوصله میلو شي نو دا د خلکو په شکریه ده. مرسته وکړه او دې زموږ کلي ته راغی زموږ کلي ماشاءالله ډېر مرسته وکړه. علم خان شیرپو زنده باد. ډېره مننه کتونکو زما تاسو دا خواست دی چې صبر کوئ، رش مه جوړوئ، جنګ جګړه مه کوئ چې انجیوګان والا دنه واپس لاړ نه شي. ښه په یو کس واغسته یو پاتې شو نو صبر وکړئ، بل انجیو والا به راشي تا ته ومیلو شي نو صبر نه به کاللو. مننه خوشحاله.